أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين صدق الله العظيم. دین مخی آیتون مبارکو کی د بنی اسرائیلو واقعہ اللہ جل شانہ تفصیل سره ذکر فرمائل. اللہ سبحانه وتعالی دویتا د فرعون د ظلمنا او د هغې هغه مظالمونه نجات ورکو او د دوی دشمن د دوی د سترګو په وړاندې هلاک او چې کله دوی بحر قلزم نه کامیابی سره پورې غاړې ته ووتو هلته کې د یو قانون مطالبه وکړه چې موږ ته یو قانون پکار دی چې د هغې مطابق موږ ژوند تیر کړو. نو حضرت موسی علیہ السلام د الله جل شانه په حکم کوه تور ته تشریف یوړو چې دا دیر شوزی ابتداءً او بیا اغاز لس ورځې زیات شو چې لا یو چلې ته ورسېدو څلوېښتو ورځو ته. نو موسی علیہ السلام دوی ته ویلو چې زه به دېرش ورځې یو میاشت تېروم او هغه چې کله څلوېښت ورځو ته د الله تبارک وتعالی په حکم سره هغه ټیم واوړېدو نو بني اسرائیل چې دوی بېچینه شو او دغه بني اسرائیل سره د دوی په منځ کې یو کس و چې هغه ته سامري نامه وه او دغه سامري هغه کس و چې دی په ځنګل کې د مور پلار وفات شوی او دی ماشوم د هغوی نه پاتې شو. الله سبحانه وتعالی د د پرورش دپاره حضرت جبریل علیه السلام راولګلو هغه به وله خوراک راوړو په دغه ځنګل کې به جبریل علیه السلام دته به دا خوراک را رسو او چې کله دی په خبت باندې پوه شو نو دومره زیرک او خیارو چې دته اندازه وه چې کوم ماته دا خوراک راوړي دا عام کس نه دی دا یقینا څه خاص شخصیت دی. نو لہذا د جبریل علیه السلام د قدم د خپو چې کومه خاوره وه هغې ځان سره محفوظه کړه او هغه ورسره وه د تبرک په طور باندې یا چې په هر نیت باندې ځان سره ساتلی. په منځ کې زمانه تیره شوه او دغه بني اسرائیلو چې کوم قافله او دغه قوم د بني اسرائیلو چې کوم د مصر نه وتیو دغه خلکو سره د فرعون د قوم د خلکو څه امانت کالی سونا زیورات دا پاتیو. نو چې کله حضرت موسی علیه السلام د دېرش ورځو نه څلوېښت ورځو دپاره لس ورځې نورې سار شو نو دغه سامري جادوګر چې دی د بني اسرائیلو نه هغه کالی راواغشتو هغه بوتان د سرو زرو چې کوم جوړ شو نو هغه بوتانو د سرو زرو د پکې د جبریل علیه السلام د خپو چې کوم لګېدلې خاوره راغشتې وه هغه یې راواغشتو په هغې کې واچول. نو یو طرف ته د جبریل علیه السلام د مبارکو خپو هغه خاوره او بل طرف ته هغه بوتان د فرعونیانو د قبطیانو. نو هغې نه عجیبه اواز راتلل شروع شو د سخي یو صورتو یو بوتو هغې کې چې واچولو نو هغې نه اواز راغی
ځکه یو طرف ته جبرئیل علیه السلام د قدم مبارکه خوره وه بل طرف ته بوت نو هغې نه اوازونه راغی نو په دې ځای کې دا سامري دوی ته وایي هذا الهکم و اله موسی فنسی قرآن مجید کې الله جل شانه ذکر کړی چې دا چې کوم اوازونه شروع کړه دا ستاسو او د موسی علیه السلام معبود دی نعوذ بالله فنسیه موسی علیه السلام خطا شوی دی چې کوه تور ته تللی ستاسو معبود دا دی لہذا دغه بنی اسرائیلو دغه سخی عبادت شروع حضرت هارون علیه السلام منع کو ورته وایي چې مه کوئ د الله جل شانه سره شریک مه ګرځوئ او زه موسی علیه السلام په دې مقرر کړم چې تاسو زه د شرک نه د ګمراهۍ نه د کفر نه بچ کما د الله نه ویریږئ شرک مه کوئ دا شرک دی تر دې پورې چې حضرت هارون علیه السلام چې دی یره محسوسه کړه چې یره دا به ما ته نقصان رسوي کیدای شي ما قتل کی کیدای شي ما ته څه بل څه نقصان نه رسوي بالاخر هارون علیه السلام خپل ذمہ داری ادا کړه او خپل فرض ادا کو وینا ورته وکړه منې کړه خو دوی ونه منل په دغه د سخی په عبادت کې چې دوی لګیا شو نو بیا حضرت هارون علیه السلام حضرت موسی علیه السلام د کوه تور نه چې کله راغی هغه په دې باندې زیات د خفګان اظهار وکړو او حضرت هارون علیه السلام د سر او د ګیرې وختونه ونیو دا تفصیلی واقعه رستو آیتونو مبارکو کې راځي او په سوره طه کې هم دغه واقعه تفصیل سره ذکر دی خودی ځکه فرمایي واتخذ قوم موسی او جوړ کړو د موسی علیه السلام قوم من بعده پس د دینا ان موسی علیه السلام د کوه تور تطلو نه پس من حلیهم د خپل کالونا عجلا نسخي جسدا یو بدنو له خوار پکې आवाजو الم يروا ايدوي ونلیدل انه چیغا لا يكلمهم خبر نه کوي د دوی سره ولا يهديهم سبيلا او نخید تسلارا اتخذوه او دوی هغه معبود جوړ کو وکانو ظالمین او دوی ظالمان د موسی علیه السلام د تلو نه بعد دوی دغه کالی هغې کې چې کوم د سخي او صورت و هغې کې سامري ورته د خوره واچوله او دغه اوازونه شروع کړو او دی وی چې هذا الهکم و اله موسی فنسی دا ستاسو د موسی علیه السلام خدای دی نعوذ بالله او موسی علیه السلام خطا شوی دی اسی کوه تور ته تللی دی معبود خدا دی او دی بنی اسرائیل د هغې څخه عبادت شروع کړه او دغه سامري جادوګر چې د پرورش د حضرت جبرئیل علیه السلام په لاس باندې شو او دون لوی مشرک او دومره لوی کافر دی وخته چې دی د ټول بنی اسرائیل د پاره د شرک او د گمراهۍ ذریعہ وګرځیدل او بل طرف ته حضرت موسی علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام پرورش د فرعون په محل کې د فرعون په دربار کې د فرعون زیر سایه او د هغې په سرکاري خرچه باندې دغه حضرت موسی علیه السلام ټول ضرورت د وړوکوالي نه هغه پوره کېدو الله جل شانه چې چا نه کار غشتل غواړي نو بیا دغسې کار اخلي چې کوم د سامري جادوګر د جبرئیل علیه السلام د پرورش باوجود چونکه بدبخت او غلطه طریقه اختیار کړه د شرک لار اختیار کړه نو هغه ګمراه شو موسی علیه السلام سره د دینه چې فرعون دی د فرعون په دغه کې پاتې شو په دربار کې دغه په محل کې او دغه په خرچه باندې خو الله رب کائنات د فرعون هغه شرک او هغه ظلم هغه جهالت هغه چې د حضرت موسی علیه السلام په ذریعہ باندې چې دی هغه ختم کو الله تبارک وتعالى فرمای الم يروا اي نګوري دوی نه قتل دا انه لا يكلمهم چې خبر نه کوي د دوی سره یو بت دی صرف आवाज ته وروته نو دی و چې دغه معبود دی ولا يهديهم سبيلا او نه خي دوی ته سلاره نه سلاره ورته خي او نه څه خبر دوی سره کوي صرف یو طرف ته د جبرئیل علیه السلام د قدم خوره و بل طرف ته بوتو هغه حق او باطل چې وزي شنو هغه आवाज راغی نو سامري جادوګر
نو دی اتخذوه او دوی هغه معبود جوړ کو وکانو ظالمین او دوی ظالمانو ځکه ان الشرک لظلم عظیم ټول نه غټ ظلم چې دی دا شرک دی د الله تبارک وتعالى سره څوک شریک ګرځول دا د ټول نه لوی ظلم دی او په حقیقت کې چې کله یو انسان د خپل د نفس محاسبه وکي نو چې کله یو طرف ته د الله تبارک وتعالى حکم وي او بل طرف ته د نفس خواهش وي نو چې کم کس د الله حکم پرې دی او نفس خواهش پوره کوي نو دا د الله تبارک وتعالى په مقابله کې د خپل نفس نه معبود جوړول وي ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې افرأيت من اتخذ الهه هواه زما محبوب پیغمبر تا کتل هغه کس ته چې خپل نفس نه معبود جوړ کړی دی نو زموږ استادو ډېر خلک داسې وي چې خپل نفس نه معبود جوړ کړی نفس ورته وایي چې یاره بس ضرورت دی د خوب د آرام یخني ده ودشه د الله حکم دا دی چې حي علی الصلاة حي علی الفلاح الصلاة خیر من النوم دا مونځ د خوب نه بهتر دی راپاسه دا د الله حکم دی بل طرف ته د نفس خواهش دی نفس وایي چې نه یخني ده سمله او آرام وکړه د خوب ضرورت دی خوب غلبه ده نو د الله حکم پر خودل او د نفس په خواهش باندې چلیدل هم دغه د نفس عبادت دی کنه افرأيت من اتخذ الهه هواه خپل اله خپل نفس جوړ کړی دی خپل خواهش نفس خپل معبود ګرځولې دی نو شرک صرف دی ته نه وایي چې سړی بت ته سجده وکړي زموږ عام تصور دا دی چې شرک دی ته وایي چې دا بت ته سجده کول شرک دی نه د الله تبارک وتعالى د حکم په مقابله کې د نفس د طاغوت د شیطان هر قسمه چې طاغوت وي کاغه نفس وي کاغه شیطان وي کاغه غیر الله وي د الله نه ما سوا چې هغه ارسوي داغي خبره منل او د الله حکم پر خودل هغه ځای کول دا شرک دی ان الشرک لظلم عظیم او په ټولو کې ظلمونو کې لوی ظلم هغه شرک دی یو طرف ته د الله تبارک وتعالى حکم وي د الله د پیغمبر طریقه وي او بل طرف ته چې د غیر طریقه اختیارول د نفس خواهش باندې عمل کول هم دغه ظلم دی ظلم وی وضع شيء في غیر محله یو شی چې کوم مقصد د پاره جوړ نه هغه په غزي کې خودل دا ظلم زموږ استادو ژوند زموږ استادو اندامونه زموږ استادو اعضاء الله رب العالمین چې کوم مقصد د پاره راکړي دی په هغه مقاصدو کې نه استعمالول په لا یعنی کې استعمالول په ناجایز کارونو کې استعمالول قیمتي وخت په فضولیاتو کې او په لا یعنی سوزونو کې د الله د ذکر نه بغیر تیرول نو دا ظلم دی سترګې کم مقصد د پاره راکړی شوی دی جبه کم مقصد د پاره راکړی شوی دی لاس خپې کم مقصد د پاره راکړی شوی دی دغه صلاحیتونه غیر مقاصد د پاره استعمالول دا ظلم دی ان الشرك لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون کافرانو مشرکانو ته الله پاک په دی وجه ظلم وی چې الله تبارک وتعالى هغه ته مال دولت علم فهم سترګې صلاحیت د دې لپاره ورکړو چې زما توحید به ومني پاغي باندې عمل کوي نو چې کله هغه پرې خود هغه ونه کو نو دي ظالمان شو نو دغه سید الله تبارک وتعالى هر یو نعمت چې دی دغه په ځای باندې استعمال اول ضایع کول دا ظلم په زمره کې راځي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك